غریب مو او تختې به دوی تختې به دي دا داسې په تیاره باندې راغله چې دا د ماشومانو غلا وه. بهرحال زه د هسپتال سیکورټي والا ته داد ورکوم. ښځې نه بل ماشوم تختئ دا زیاتی نه دی، ظلم نه دی، دا د اسلام کار دی. نور د دنیا ملاوټونه خو پرېږده دغه هر څه. ګرانو کتونکو سلامونه کوم. 400 وومن اینډ چلډرن هسپتال چې د پاکستان په لویو هسپتالونو کې شمارل کېږي، دا څومره خلک چې زما شاته وینې دا د ماشومان هسپتال دی. نو دا هغه خلک دي، خو په هر حال ډېرو ډېره زبردسته خبره وکړله چې بلکې یو راته ووایي چې 15 ورځې ولا روجې نیولې دي، 15 ورځې ولا روجې نیولې. اولاد دا ډېر خوږ وي. خدای دې مؤمن مسلمان د اولاد د بیمارۍ نه، د روکې نه، د درد نه وساتي. او مظلومه طبقه څه ده چې د چا جینکې وي نابل ولا پیغور ورکوي هلکې نشته، د چا چې هلکان وي نابل ولا پیغور ورکوي جینکې نشته، او د چا چې د سره بچي نه وي نو هغه بیا څه کوي. هغوی نن یو لوبه وکړله او دغه هسپتال کې سیکورټي خلکارانو چې کوم دی کامیابي ترلاسه کړه. په ګیټ باندې ماشوم یې تخته و، خو په ګیټ باندې چې کوم دی نو هغه یې نیولې ده هغه زنانه. دا څنګه وه دا لږ راته دا خو بس موږ زنانو ته حواله کړه. دا کومه زنان چې دلته راغلې دوی ته مې حواله کړه، موږ روټۍ خوړه. بس دې وخت کې دا زنانه راوتښتېده او دلته مې ګیره کړه په دې ګیټ باندې. دا دننه نه ماشوم تخته و، دننه نه واټ نه که نه دلته زنانه एकदम راووته وایي چې دلته 2 ماشومان پراته وو او 2 زنانه رانوتې او څادر یې دی او پرس یې ورسره دی او ماشوم یې وتښته و. بس هغه ځنه एकदम ټولو کسانو رامنډه کړې، هغه ګیټ یې بند کړ او دې ګیټ کې ونیوه. هغه یو ګیټ بند شو دې کې ونیوه او یو پرونه مو تښتېدلی. پرون خو لکه موږ ته معلومات نشته، خو دا کسان دلته وایي او د ننني چې کوم دی دا څه وایي چې ویریشا راځي د روغو کلي روان کړي وي. موږ اوس په دې دغه د 3 میاشتو مخکې ماشوم چې کوم دی نه هغه د شوی وه، دا نه وه چې نه وه شوې. 3 میاشتې مخکې همدغه شانتې خو هغه هم په چند ګینټو کې او هغې کې هم لاپروایي چې کومه ده چې دې زنانه سره هر څوک دویم کسي نو دې پکې لاپروایي وي چې ګوري که نه نن سبا به خپل حفاظت په خپله کوي چې انته مخ ونه شي کېدی که نه. لکه داسې یو سړی سیریز و که نه لکه هغې د وجې نه هغه زنانه ته شو 2 ماشومانو خپل مریض زیاته کوه کټ کې ماشومان کېښودل एकदम د دوی یو چت کړی د مخ سره تښتېدلې ده. هغوی به ډېر رامنډه ول، خو دا کار کوو چې دې کسانو رامنډه ووهله ټولو. نو زه دې ځای کې ګیره شوه دې ور کې یعنې سکورټي والا ډېر رامنډه هغه هم ووهله، نور کسانو هم سره رامنډه ووهله. ګرانو کتونکو دا ورته پریکټیکلي د ماشومانو غلا خیر. نورې غلاګانې هم خو ډېرې ولیدلې، ورجاله روانه رضان هم ښه تیار کړی دی، ملاوټ یې به هم ښه ټیټ ټیټ کوو او چې څه هغه څښا چارې یا به مونږ بازار ته روباسو نښتي وو. خو د ماشومانو غلا پکې هم پرون دې ځلې ولیده که ډېرو به په دغه کې لیدلي وي چې مونږ پکې دا ماشومان هم پټ وو. دا زمونږ قام دی، بېګا سبا مرګ دی، په 400 کې ژوند کوو. د ایشیا لوی قبرستان دی را سره، د الله نه یره پکار ده. هغه رور ما سره رور خبره وکړه چې 15 ورځې ولا روجې ونیولې که نه 15 ورځې مو روجې نیولې. خواري پې څوک وکړي؟ خواري پې مو او تختې به دوی تختې به دي دا داسې په تیاره باندې راغله چې دا د ماشومانو غلا وه. بهرحال زه د هسپتال سیکورټي والا ته داد ورکوم، ډېر زبردست کار یې کړی دی او دوی ته وایم چې نور هم چمتو شي. خو دې سره سره چې دې مریض سره څوک راځي بابا راشه دې خوا که نه ته دې خوا راشه به دې خوا راشه تا ته وایم که نه مړه ته والله دونه لرې لرې ما نه تښتې ګاډي ته وتښتېدو او ده سره دا ده چې ده سره ښه هلکان ورسره ګرځېدله دوی چې کوم دی نو ښه موقع څارله. خو زه به بیا دا وایم چې کوم مریضانو سره زنانه راځي نو هغوی دې د دغه ماشومانو خیال ساتي، ځکه چې د ملکنډ نه مریضان راختاري په دې هسپتال دومره رش دی او دې کې چې دا سټاپ دی نو دا د ډیچکو هسپتال دی نو ډېر کمې دی. بابا ته څه وایې؟ زه به پکې څه ووایم دا ناجیزه دي، سروپ ناروا ده، دا اسلام خو نه دی. دې ته اسلام ویلی شي چې د یوې ښځې نه بل ماشوم تختئ دا زیاتی نه دی، ظلم نه دی، دا د اسلام کار دی. نور د دنیا ملاوټونه خو پرېږده دغه هر څه مو لیدل خو دا مې په ژوند کې مونږ په ژوند کې هم نه ولیدلي. دا دی زمونږ د زورې دا کار وشو، دا زیاتی دی که دغه دی. اوس به د ماشومانو خیال ساتو، اوس به د خپلو ماشومانو خیال ساتو چې چا سره څوک نه وي سیکورټي ځان سره راولی. خو دا بار ښه دننه زنانه یې لوډ دي، سړي نه وي نور. حقیقت درته یم ټول ملګري ناست دي، مریضان یې راوستي دي. په موږ داسې ټیم کې لږ تلوار راشي خلک دننه نه پرېږدي نو ویله دننه دا نه پرېږدو دې پرېږدي. نور په دې هسپتال کې ښه زبردست علاج روان دی. ایم ایس صاحب چې کوم دی حقیقت دا دی، دا ډاکټر عادل صاحب د 400 خورې سره تعلق ساتي،
دې کې د هسپتال د انتظامي قصور نه وي خو چې اوس د غل در پسې شي یا دشمن در پسې شي نو په کور کې دی ولې نه چې اوس لاړه نه شي اوس یې ایساره کې ګیرنې کې د حکومت یې پرې نه دي دغه پاکستان دی نن چې کوم دی نه دي وروره، نن چې په دوی 400 کې ما یو ته وایسته چې نن په 400 کې په یو مجرم باندې 151 سال قید ختلی نن خو د خامخا 151 سال قید په ختلی دی اوس 151 موږ د شپېتو کالو نه غوړې زیات ژوند هم نشته ښه شپېته کاله پس به پاکستان کې موږ امرود یاد ساتئ نو سم به دغه راسي خو د بابا خبره چې په لومړي ځل دا غله ولیدله نو د خپلو بچو او د زنانو موږ له ویښېدل پکار موږ دي له بالکل ویښېدل پکار دي چې موږ د خپلو ماشومانو خیال په خپله وکړو که نه خپله څوک قصوروار نه کړو چې پولیس او سکیورټي ټیک ته دا کم چې دلته سکیورټي والا دی به هم خپل محنت کوي موږ به هم ورسره لږ کوشش کوو خپل خیال به کوو که نه نو داسې به د دې مخنیوي کېږي صحیح څنګه چې نن د خلکو وکړل او دا کسان یې ګیر کړل همداسې انشاءالله موږ ټول پښتانه به بیا هم دې پسې ګرځو بیا به هم ګرځو ډېره مننه الله دې راته خیر پېښ کړي بس هغه هم اپیل به کوو